बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो درنو پښتنو زم وحید الله خان قدرمنو کدونکو دا مهال زم موجود یم په خوازه خیله کې د مټي په چوک کې کم ځای کې په کثیر تعداد کې تاسو د خلک زما سره شاته ولاړ دی ویني قدرمنو کدونکو د پاکستان تحریک انصاف د کمې چې حکومت دغه پارټي د وخت کې په پاکستان کې بلند و بالا دعوی کې دي چې را مهنګای به ختم شي لوډ شیډینګ وغیرہ مختلف قسم دعوی کې دي خو هر ورځ د سی ان جی قیمتونه دغه شان دي روان دي اسمان سره خبرې کوي د پېټرول قیمتونه اوس مونږ ته پته نشته چې دا د دې وخت ضرورت دی دا قیمتونه سیوا کول یا د حکومت ناکامي ده خو هغه امید هغه هم تتیږي روان دی د هغې نظر بالکل ختمیږي قدرمنو کتونکو نن په خوازه خیله کې د سولې کم ګاډي چې دي د فلین کوچونه وغیرہ غټ ګاډي چې دي د هغې مکمل هړتال دی دغه شان دي دا سولې زما دا ولس زما دا دردېدلي ولس د دې دا بچي دا سپینګري بوډاګان ذلیل او خوار شو دلته کې په سور نور باندې ولاړ دي قدرمنو کتونکو یو ګاډي نشته بالکل او احتجاج هم د دې په وجه باندې دی چې یاره ریډونه سیوا شوي دي دا ګڼ شمېر کسان زما سره دلته ولاړ دي آینه به تپوس کوو چې یاره دوی ته څه تکلیف دی په دې نور کې ګاډي نشته او ګنټې وشوې دلته کې ولاړ دي راځئ دلته کې ځوانان هم زموږ سره ولاړ دي السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم زما نوم طارق ته شڼ نوي کلي یم یو 2 غنټې وشوې دلته کې ولاړ یو او د ګاډي سپته وایي تیل ګران شوي دي وایي اوس پیسې به نه پوهېږو د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته دغه غټې دعوې کولې چې موږ به داسې خلکو ته بدلون به راولا بدلون دا دی دا 4-5 غنټې شو دا بوډاګان د سپینګري دغه شان ولاړ دي نه ګاډی شته نه بل څه شته بس دغه څومره تکلیف دی سوارلو ته څومره تکلیف خو ډېر دی موږ ځوانان خو بچه خبره سوري ته یا په غرمو هېڅ مسله نشته او دا سپینګري مشران داسې ولاړ دي تاسو یې ټول خلک دغه شان دي دغه ولاړ دي قدرمنو نور کسان هم دلته کې ولاړ دي السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم بلال دی زه د شڼ اوسېدونکی یم د ټول نه اهمه مطالبه چې دا اول چې دوله په ګاډي ګورنمنټ لا چې د دوی دا مطالبه حل کړی شي ځکه اهمه خبره ښه دا ده چې لکه مطلب د دوی د پېټرول لیدو ته ارزان کړی شي ډیزل لیدو ته ارزان کړی شي نو دوی به خپله ډیوټي په خپل ټایم کوي هر سړی به په خپل ټایم ځي کشرانو ته به مسله نه وي مشرانو ته به مسله نه وي دا ګرمي ده او دا سپینګري دلته کې ولاړ دي چې ګاډي نه دی به څنګه رسي کورونو ته نو چې ګاډي نه نو دوی هېڅ کلم داسې نشي رسېدی قدرمنو کتونکو دغه سپینګري دغه ځوانان کوم چې لرې ځایونو دلته کې د کار دپاره راغلي دي خو مین آف کنوینس هېڅ هم نشته ګاډي چې کوم دی بالکل دلته کې نشته ښه دا زما سره یو ډرایور ورور دلته کې ولاړ دی د هغه نه هم رایې الو چې یاره دا احتجاج په څه وجه باندې دی السلام علیکم وعلیکم السلام زما نوم کشور علي دی زه یو ډرایور یم د مدیانه منګوره چلو سی ان جي په 135 روپۍ کیلو دی صحیح ده او کرای نظام په هغه زوړ ریټ باندې دی دا هرې سورلۍ سره غویمه ده چې کرای 15 روپۍ څوک سیوا نه ورکوي او اوس موږ د ګاډو والا هړتال کړلی لکه په دې سی ان جي او په دې کرای کې موږ لواره نه کوي هم د حکومت نه دا دغه کوو وزیر اعظم عمران خان نه چې هغه موږ له د دې خبرې رزلټ راوباسي ډریورانو له دې نه راوباسي عوام له دې راوباسي یا دې والا ګاډي مقرر کړي چې موږ هغې لپاره ګاډي چلو او دا سوارلۍ پکې وړو راوړو یا دې زموږ د کرای خبره وشي چې موږ دغه کرای موږ مقرر شي موږ هغه کرای اخلو او په هغه کرای باندې به دا سوارلۍ وړو راوړو کرایه سیوا نه شوه نو دغه هړتال به کله پورې به جاري ده پورې زموږ د کرای خبره نه شي دا هړتال به زموږ وي خو میاشت پکې لګي هفته لګي 2 لګي دا به زموږ هړتالي د زموږ د قام دا سپینګري دا ځوانان په دې نور باندې دلته ولاړ دي ګاډي نشته که نه نو د دوی په درد باندې خو به هم لږ دردمند دی که نه څنګه چې دا قوم زم قوم یم داسې نو زه ګاډي والا یم زم د دې قوم سره ملګری یم صحیح ده زم د دې قوم یم زما ګاډی دی چې ما ته 1500 روپۍ بچت نه کوي چې زه په ګاډي مزدوري وکړم زه بیا کور ته وړو لري زه خو عالم ویې بسمه چې ما ته پکې بچت نه راوځي نو زه خو ګاډی سوارلو لپاره نشم چلولی ځکه هر چا سره به څوک په 15 روپو باندې غویمې کوي زما بل کم ډرایور ورور دی تاسو یې جي تاسو هم خپل مطالبات په لنډو ټکو کې پیش کړئ زما د ورور چې کومه خبره وکړه که نه دقه خبره ده دا خلکو ته ډېر زیات تکلیف ته دی عوام ته چې موږ اوس مدین نه راتلو په لاره دومره مخلوق ناست دی که نه چې په ټرکونو کې نه ځای کېږي بالکل مختلف ځایونو نه موږ ته ټلیفون نه وشو چې ډېر زیات تکلیف دی خو لکه قیمتونه سیوا نه شو کرایه ستاسو ګاډي په سی ان جي چلي که په پېټرولو په سی ان جي که کرایه سیوا نه شوه نو بیا هړتال به همدغه شان دي جاري او نو څه پیدا نه کوي نو ګاډي څه پیدا نه کوي بیا به ولاړي صحیح ډېره مننه قدرمنو کتونکو دا و څه ډرایور حضرات زموږ سره خپله رایه شیر کا چې یاره قیمتونه سیوا کېږي خو کرایه هماغه شانتې دي نو که دا حکومت دا هړتال ختمول غواړي نو کرایه به سیوا کوي د کمې ډایرکټ رابطه چې زما د قام سره ده د دغې خلکو سره ده دلته کې یو څو کسان نور هم ولاړ دي ای سره یو څو خبرې درکړو السلام علیکم وعلیکم السلام چېرته روانې شین او څومره وخت نه ولاړې دلته ګنټه مې وشوه او ګاډي شته که نشته ګاډي بالکل نشته ګاډي خو نشته خو که ماښامه پورې ګاډي نو بیا به څه کوې بس بوکینګ به کوو نو
موټر برو باسي به بوکینګ کوي زه به صحیح ډیره مننه ډېره ښه صحیح ده ډیره مننه قدرمنو کتونکو بس دا د دې علاقې خلک یو مهمه مسله ده ګاډي چې کله هي او هړتال نه هغه وخت د ماښام یا د مازیګر د ټیم نه بعد د مړې دا ځای چې کوم دی دا چوک چې کوم دی دې ځای کې د ګاډو ډېر زیات تکلیف وي ډېر زیات خلک دلته کې ولاړ د کار دپاره راغلي خو بیا واپس لو دپاره دای سره څه نه څه ذریعه نه بیا کله یو ګاډي پورې نښلي کله په چتونو ته خیږي او دغه شان دی بیا مختلف اکسیډنټس چې دي هغه هم کیږي کیمرمین شبیر احمد شینا سره وحید الله خان خوازه خیله